الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. یو اهمه مسله د قربانی په باره کې هغه دا ده چې قربانی په کم قسم ساروی باندې نه کیږي، نو دا ضروری مسله ده او ځان ور باندې پوهه کول پکار دي. په کم ساروی کې چې دا و قسم عیبونه موجودي نو هغه باندې قربانی نه کیږي. که دا و عیبونه پکې ټول په یو ځای موجودي او کنه یو پکې موجودي یا دوه پکې موجودي، خو چې دی عیبونو کې یو هم موجود نو بیا هم ور باندې قربانی نه کیږي. دلیل ور باندې دا حدیث دی، براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اربع لا تجوز فی الاضاحی، په کم ساروی کې چې دا سلور عیبونه هغې باندې قربانی کول جایز نه دي. اولنی عیب دا بیان کو العوراء بین عورها، هغه ړون ساروی چې د هغې ړونوالی چې کوم دی هغه ښکاری، نو دا په ساروی کې غټ عیب دی، ځکه دې سره د ساروی ټول حسن چې کوم دی هغه خرابیږي. دویم عیب والمریضة بین مرضها، هغه ساروی چې مرض د آثار ور باندې ښکاری، لکه خارخ دی ور باندې یا سرمن وغیره شلیدلی ده، نو دا ښکاره آثار دي د مرض. بیا د ساروی مرض چې کوم دی دا په یو څو نښو سره معلومیږي، لکه شیخ ابن عثیمین رحم الله د بلوغ المرام په شرح کې دا لیکلی دي. لکه یو نښه دا ده چې بدن ډیر زیات ګرمي، چې ته ول لاس ووړي نو پته تا ته محسوسیږي. دغه رنګ په دې ساروی کې سستی او کمزوري پکې موجود ده، د نورو حیواناتو سره نه ګرځي، که ته په زوره شړې نو نشي تللی، نو دا د کې ښکاره بیماری ده. دغه رنګ یو ساروی دی هغه خوراک وغیره بالکل نه کوي، نو دې ته اصل کې ویلی کېږي المریضة بین مرضها. د کم ساروی چې بیماری ښکاری نو په هغې باندې قربانی وغیره چې کم دی هغه نه کیږي. یو خاصی معمولی شان بیماری، یو ساروی معمولی شان بیماری یا مثال په طور خیټه وغیره خرابه یا تبه وغیره، نو دغه باندې قربانی کیږي. دریم عیب چې کم دی والعرجاء بین ضلعها، هغه ساروی چې د هغې ګوډوالی ښکاری، چې په لاره رواني هر سړی درته وایي دا ساروی خو دې ګوډ دی، اسی معمولی شان ګوډوالی نه دی مرادو، خو چې هر سړي ته د لرې نه پته لګي چې دا ساروی په خپه باندې ګوډ دی، که په یوه خپه ګوډي او که په دوه خپو ګوډي، په دې باندې قرباني نه کیږي. څلورم عیب چې کوم دی دا د غوږونو سره تعلق ساتي، که د یو ساروی غوږونه د بره طرف نه شلیدلي که د ښکته طرف نه شلیدلي لږي او که ډېري، نو دا عیب دی، داسې ساروی به قربانی نه اخلي. دې باندې دلیل د حدیث دی، علی رضی الله تعالی عنہ فرمای امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العین والاذنین، مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کولو چې د ساروی غوږونه سترګې ښې ګورئ چې هر قسم عیب نه پاکي. او بیا به راته فرمایل ولا نزحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، پړون ساروی به قربانی نه کوي، په هغه ساروی چې غوږونه مخې نه شلیدلي یا شا طرف نه شلیدلي لږي که ډېري که سورې پکې نو هم ځان به ته ساتي. پنځم عیب هغې ته عجفه ویلی کېږي. عجفه هغه ساروی ته وایي چې خوار او ټپي د ډېرې کمزورۍ د لاسه پکې دا نلې مغز ښکاره کیږي، نو په داسې ساروی باندې قربانی چې کوم دی هغه نه کیږي. او شپږم عیب دی البحقا، هغه ساروی چې سترګې خو روغې دي خو نظر ختم شوی دی، یعنی دوه قسمه ړونوالی، یو هغه چې دا سترګې ړندی، سترګې پوچه شوي یا سترګه وتلي، نو دغې ته مړون ویلی کیږي. یو قسم هغه سترګې روغې خو نظر ته ختم شوی چې ته ورته داسې لاس وخوځې نو سترګې نه رپي، نو دې کې نظر نه یی، داسې روان کې او پس دیوال سره په ډغره ورشي نو دې کې نظر نه، نو دې ته عربی کې
بحقا ویل کېږي په دم قرباني نه کېږي. اووم عیب چې کم دی نو دا د ښکر سره تعلق ساتي چې ښکر د نیم نه زیات ماتي نو په دې باندې قرباني نه کېږي. نو دا اووه قسمه عیبونه چې سړی ځان نه قربانۍ له څاروي اخلي نو چې موږ او تاسو ښه کوشش کوو په دې کې پوره چې داسې څاروی والو چې هغه د شریعت شرطونو ته چې کوم دی هغه برابري. نو په کوم څاروي کې چې دا اووه قسمه عیبونه نو هغه باندې قرباني نه کېږي. دې نه علاوه چې کوم عیبونه دي هغې باندې قرباني کېږي لکه خسي څاروی شو په خسي څاروي باندې قرباني کېږي ځکه احادیثو کې دې نه منع نه ده راغلي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خسي ګډ باندې قرباني کړې ده. نو د دې عیبونو ډیر زیات لحاظ چې کم دی هغه ساتل پکار دي. هسې نه چې پیسې هم درنه لاړې شي او قرباني دې هم ونه شي نو دا ډیره د خسران او د تاوان خبره ده. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.